زمونږ سره ده کوم چې د پاکستانیانو سره ده ګوره داسې ده چې پاکستان عوام انتهایی پرامن یو ماحول کې یو ژوند روان و زمونږ معیشت ډېر په کمزوره پوزیشن کې او حکومت لګیا او هغه معیشت چتور لپاره اقدامات جاری وو په داسې ټایم کې انډیا په شپې په تیاره کې حمله کول یوازې دا حمله نه وه دا یو ډېر غټ سازش و څنګه چې نور اسلامي ملکونه په خطه کې کمزوري دي هغه په دنیا په سیاست کې خپل کردار نشي ادا کولای هغه مقصد هم دا چې پاکستان دی وخت کې معیشت کمزور دی پاکستان دی وخت کې یو دنده حالات ټیک نه دي او په داسې ټایم کې به د ملک لمن شکست ورکو نو الحمدلله زه د پاکستان یو ځوان ته خراج تحسین پېښ کوم زه د آرمي د ایر فورس د نیوي یو ځوان ته خراج تحسین پېښ کوم چې کومې جذبې سره هغه راوتي دي داسې افسران تاسو په میډیا باندې ونئ چې هغه 3-4 میاشتې پس هغه ریټایر کېده خو هغه وی چې موږ له موقع راکړي چې موږ دغه کې مخکې لاړ شو داسې پایلټان چې 2-3 میاشتې مخکې هغه ودونه شي دي هغه وی چې موږ له موقع راکړي چې موږ په دې حمله کې سوالو نو چې دا جذبه یې पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या نن دا ثابت شو چې پاکستان کوم دفاعي بجټ چې کوم دغه په صحیح معنی کې لګي زمنګ ځوانان خو بهترین شین خلک دي زمنګ ځوانان زمنګ فوجیان چې کوم دي هغه د حالات نه باخبر دي هغه د ټکنالوژي نه باخبر دي اسرائیل او د انډیا شانې ترقی یافته ټکنالوژي په دې جنگ کې چې کوم پاک فوج شکست ورکړه دا ان شاء الله هغه کوم ډاک فایټ چې کوم د کوم هغه په دنیا په تاریخ کې به دی لعنت دی په ځوان باندې دا پاکستان کې نن دا حل دی دو دا نه ګوري دا غداران دي غداران د دو صرف خپل मोदी का जो यार है मोदी का जो यार है یا د دو علم کم دی یا دو حالات نه خبر نه دي یا دو سریدل نه دي دو دی دا نه ګوري کنده کوم په سپیچ کې چې ما وی نن امت مسلمان نقشه راواله مسلمان په کوم حال دی یو پاکستان یو ایران پاتې شي دي چې هغه مطلب په دنیا په سیاست کې کسردار ادا کوي یا مسلمان سمدد کو دغه دوه ملکونه دي اوس ټول دنیا غا شهادت چې کوم دغه دي طرف ته روان دي نو بهر حال زه تاسو پروګرام په توسط باندې یو ځل بیا د پاکستان عوام او د خپل افواج ته سلام پېښ کوم اللہ څنګه چې تاسو ته مدد وکړ ټول پرون 50 تاریخ باندې فتح ورکړه الله قیامت پورې پاک آرمي سره مدد وکړي ټول تاسو ته نه تاسو ته جاری وساتئ